اوس با دا یاد لرئ دغه زناور با د عیب نه پاکي ځکه چې مونږه الله جل جلاله د رضا د پاره سنت ابراهیمی او سنت محمدی علیهم الصلاۃ والسلام په ادا کو نو په کار د چې د عیب نسی پاکي کوم عیب شریعت بیان کړی دی هغه عیوب ټول زارته بیانوما هغه واوري او ځان په هغه باندې پوهه کې ټولونه اول چې د صاحبانو دا یاد لري جبا هغه زناور وس خو بتاسو هغه پیژنې چې په هغه باندې یو قرباني کیږي زی بار نوم اخلم وخت کم دی هغه څلور دی کنه ګډ چیلای او چیلای هغه زناور چې په هغه باندې یو قرباني کیږي کچرته د دغه زناور مکمل جب نه و مثال کے طور په قربانی په بالکل جائز ده مکمل جب نه و قربانی په جائز ده خو هغه زناور چې په هغه باندې و قربانی کوي او د هغه جب نه و په هغه باندې قربانی نه ده جائز دا یاد لري اول نمبر مسله او که خیر د لګه شان کټوا هغه څه خبره نه ده هغه مثال کے طور په لګه شان کټوا یا څه هغه بالکل خیر دی وړو کی زناور مکمل جب نه و قربانی په جائز ده او که غټ زناور زکه په غټ زناور کې مکمل جب نه کېدل د لوی عیب دی شریعت یې چې د عیب نو که د غټ زناور مکمل جب نه و نو په هغه باندې قربانی نه ده جائز د هغه نرستو چې د صاحبانو په حدیث کې څنګه راځي د غاخونو خبره د کوم زناور که غټ زناور دی او کو ورکوټه زناور دی او غاخونه یې نو په عمر باندې څه دی پوره دی او غاخونه یې نو شرط پکې دا دی چې خوراک کړی شي په سہولت باندې خوراک کړی شي بالکل قربانی په جایز ده اگر که غاخونه نشتا یا ټول نشتا یا دو نشتا یا ماتی یا مکمل نشتا چې خوراک کولای شي بالکل او په عمر باندې پوری یو خدا سي چې غاخه د دی وجه نه ني چې عمر یې کمینو بیا خو د عمر د وجه نه پاغه باندې قرباني نه کوي چې عمر یې پوری خوراک کولای شي او غاخه مکمل لی که غټ زناور دی که ورکوټه زناور دی پاغه باندې بالکل قرباني جایز ده خو که مثال کے طور پہ عمر یہ پورا دی او غاخونه نشتا او خوراک نشي کړی په خوراک کې ورته تکلیف دی او دا غي نخه او علامه دا ده چې ته هغه ته خوراک دی او هغه نشي کولای یا خلاصولای نشي یا ډېر په سلو انداز باندې خلاصي نو پته لګي چې دغه زناور ته تکلیف دی بیا په هغه باندې قرباني نه ده جایز دا غي نه پس چې د صاحبانو د زناور پوزا چې مونږ هغه ته څنګه وایو پوزا ده بس که غټ زناور دی او که وړوکی زناور دی او که هر څنګه زناور دی چې پوزې کټي په هغې باندې قرباني نه ده جایز که لږې کټ ده او که نیمې کټ ده او که ډېرې کټ ده او که هر قسمه یا پوزه یا کټ ده په هغې باندې قرباني نه ده جایز بالکل د هغې نه پس چې دی بیا سترګې دي چې مونږ بره راشو د زناور سترګې نو دا یاد لرئ که یو زناور په یو سترګه باندې ړوند دی یا په دواړو باندې او که غټ زناور دی او که وړوکی زناور دی په ټولو صورتونو کې په دې زناور باندې قرباني نه ده جایز سترګه باندې چې خراب دی ها اوس داسې بعضې وخت کې چې په سترګه کې داسې دانۍ یا داسې زخم غوندي اوښکه کوي یا بل داسې وینه کوي خو نظر یې په هغې باندې لګي نظر یې بالکل صحیح بیا په هغې باندې قرباني جایز ده خو چې سترګه یې مکمل ټپی یا یو دواړه چی خو اسم خو چې یومي او که غټ زناوري که وړوکی زناوري په هغې باندې قرباني دا نه ده جایز د هغې نه پس چې دی راځو غوږوله نو غوږونو مسله څه ده که چرته یو زناور پیدایشي مکمل غوږونه نشته پیدایشي غوږونه یې بالکل شته نه په هغې باندې قرباني نه ده جایز هغه که غټ زناور دی او کاغه ورکوټه زناور دی چې پیدایشي غوګونه نه مکمل پاغه باندې قرباني نه ده جایز ما طرف ته متوجه شي پرې دی بالکل قرباني پاغه باندې نه ده جایز او کچرته یو داسي وو یو دوه کسان یې سنبال کې څوک دا بیمار وي او که مثال کې طور په کداسي وو چې غوګونه یشتا پیدایشي خو واړه دی واړه بازي زناور واړه واړي نو چې پیدایشي غوګونه نشته واړه دی پاغه باندې قرباني بالکل جایز ده او که پیدایشي بالکل نشته نو پاغه باندې قرباني بیا نه ده جایز او کدا سیو چې پیدایشي غټ غوګونه دي خصئی رستو کټ شوی دي
نو اوس ګوره دا مسله زده کړئ که چېرته غوږونه یا برابر دي او وروستو کټ شوي دي که چېرته یو غوږ یا دواړه د نیم نه زیات کټ شوي په هغې باندې قرباني نه ده جایز نیم نه زیات دې ته ویل کېږي اکثر نیم نه زیات یو وي یا دواړه نیم نه زیات وي په هغې باندې قرباني نه ده جایز او که چېرته یو غوږ یا دواړه نیم نه کم کټ دي دواړه لږ لږ شان کټ دي په هغې باندې قرباني جایز ده که غټ زناور دی او که وړوکی زناور دی سوال دا راغی که بالکل نیم په نیم باندې کټو ځکه چې نیم نه زیات وي خو نه ده جایز او که نیم نه کم وي جایز ده اوس که پوره نیمو نو علما فرمایي چې بهتر دا ده چې په هغې باندې قرباني ونه کړي بهتر دا ده که چا وکړه خیر دی خو بهتر دا ده چې په هغې باندې هم قرباني ونه شي ځکه زمونږ استاسو چې دی دا پیسې او سروای چرته ضایع نه شي د غوږو د ژبې د غاښو د پوزې د سترګو د غوږو نه پس د زناور ښکرونه دي ښکر دپاره مسله څه ده ښکر دپاره مسله دا ده که یو زناور بعضې زناور ښکر وي بعضې زناور ښکر نه وي که یو زناور ښکرو والا زناور دی لکه غوا وایو وغیره کله کله ګډم وي نو که مثال کې طور په یو زناور پیدایشي بالکل ښکر شته نه پیدایشي یې نشته غوږ په صورت کې خو قرباني نه ده جایز چې پیدایشي نه وي خو که ښکر یا پیدایشي نه بالکل قرباني پې جایز ده هیڅ خبره نشته بلکې داسې و یو زناور دی د هغې ښکر شته مات دی یو مات دی دوه مات دي ټول مات دي نیم مات دي لږ یې سرم خوږ دی وغیره وغیره داسې زناور یو چا ولیده نو په هغې باندې قرباني بالکل جایز ده خو په دې شرط باندې چې د ښکر د ماتېدو د وجې نه دماغو ته څه اثر نه رسېدلی او دماغو ته به تاسو څنګه معلوموئ چې دماغو ته اثر رسېدلی که نه رسېدلی نو خوراک ورته کېده که خوراک کوي نو بیا یې دماغو ته اثر نه رسېدلی اوبه ورته کېده که څښاک کوي نو بیا یې دماغو ته اثر نه رسېدلی دا یې د ښکر مسله ده که ښکر یې بالکل پیدایشي نشته یا شته یې مات شوي دي یو دوه ټول مات دي لږ مات دي ډېر مات دي هېڅ خبره نشته په دې باندې قرباني هغه جایز ده د هغې نه پس چې دی صاحبانو لکۍ ده زناور لکۍ مثالم دا د غوږ دی که د زناور لکۍ د نیمې نه زیاته کټي نیمې نه زیاته په هغې باندې قرباني نه ده جایز دغسې لم هغه هم دی ښه نیم نه زیات کټ نیم نه زیات کټي په هغې باندې قرباني نه ده جایز او که لکۍ د نیم نه کم کټي نیم نه کم په هغې باندې قرباني جایز ده بیا څه خبره پکې نشته او که برابر په برابر باندې بهتر ده چې انسان هغې نه څه وساتي هغې نه ځان وساتي بهتر ده د هغې نه پس چې دی صاحبانو د زناور خپې دي نو بعضې زناور مونږ او تاسو ته په ریټ باندې لږ ښه میلاوږي په خپه کې لږ غوندې داسې وټ کټي نو دا یاد لره که زناور په خپه باندې ګوډو که غټ زناور و که وړوکی زناور و او قدم یا بغیر د سهارې نه کېښودی شو چې تی نسې یا لاس ور سره اچي نه په خپل انده یعنې خپه باندې ګوډ دی خو بغیر د سهارې نه هغه قدم اخیستی شي اگر که لږ لږ داسې ګوډ ځي خو ګرځېدی شي په هغې باندې قرباني جایز ده خو که داسې ګوډ دی چې بغیر د سهارې نه هغه ګرځېدی هم نشي هغه ودرېدی هم نشي دا عیب دی نو دا عیب جن دی داسې زناور باندې بیا قرباني هغه نه ده جایز